نو د هغې نه یو وهم پیدا شو چې جهاد دا یو ثواب عمل دی او د مومن قتلول دا د لوی عذاب سبب دی. نو بیا که یو سړی د جهاد د وجې نه د دغه عذاب مستحق جوړیږي نو بیا خو دا جهاد نه کول چې دی دا زیات د احتیاط خبره ده. نو دې آیتونو کې د جهاد فضیلت بیانېږي چې د داسې وهم د وجې نه د داسې وسوسو د وجې نه جهاد چې دی دا تاسو پرېږدئ ما، ځکه چې دا جهاد دا ډیر عظمت والا او ډیر فضیلت والا عمل دی. په دې سره د الله رب العزت رضا، اجر عظیم او د جنت وعده او په نورو ټولو مؤمنانو باندې د مجاهدینو یو غوروالی دی آیت مبارکه کې بیان کړی دی. فرمای لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ندی برابر ناس خلق په مؤمنانو کې د دینا هغه فرض جهاد، هغه جهاد مراد دی چې هغه فرضی کفایي، ځکه چې په فرض عین کې بیا د ټولو شرکت ضروری دی. دې د وجې نه فرمایي چې دا آیت د غزوه بدر متعلق نازل شوی دی چې د غزوه بدر کې شرکت چې و دا اختیاري و، ځکه چې هغه صحابه کرام د جهاد په نیت نه وتل، بلکې د ابو سفیان چې کم تجارتي قافله وه د هغې د نیولو دپاره وتي وو او د هغې دپاره هغه کسان کافي وو. اگر چې بیا د هغوی مقابله